الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شاغلي بينغ شين خوا، شاغلي وانغ جاو هوي، اغلي شي جاو لين درنو حاضرینو، زما لپاره لوی ویاړ دی چې نن د افغانستان اسلامي امارت په استازولۍ د چندو په ښکلي ښار کې د غربي چین په شلم نړیوال نندارتون کې شرکت کوم. د هر څه له مخه زه د چین د ولسي جمهوریت له حکومت څخه د دوی د تود هرکلي او میلمه پالنې مننه کوم. زه څو ورځې وړاندې چین ته په رسمي سفر راغلی یم. په دې سفر کې زما د چین د سیاسي بیرو له غړو، د بهرنیو چارو له وزیر او د حکومت له نورو مسؤلینو سره کتنې ترسره کړي. د دغه سفر په ترڅ کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان او چین ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې ښه پرمختګونه ولرو. په راتلونکو وختونو کې به زموږ د دې ورځو ناستې د افغان سوداګرو او چینایي سرمایه ګزارانو په فعالیتونو ځانګړی مثبت تاثیر ولري. دا نندارتون د اقتصادي همکاریو جوړولو او ګډو فرصتونو پیدا کولو یو ښه مثال دی. زه په ډېرې خوښۍ د دې یادونه کوم چې په دې نندارتون کې افغان سوداګر هم شتون لري. دا نندارتون له افغانستان سره د چیني سوداګرو او پانګوالو د همکاریو جوړولو ښه فرصت برابرولی شي. لویدیځ چین د مرکزي جنوبي اسیا او منځني ختیځ ترمنځ د یو تاریخي پل حیثیت لري. افغانستان هم د خپل جغرافیایي له برکته ځان په وچه کې محاته هیواد نه بلکې د دې نورو هیوادونو په څیر ځان یو ځمکنی پل بولي چې ملتونه، بازارونه او تمدنونه سره نښلوي. ښایي تاسو ته معلومه وي چې دغه پل د تیرو 45 کلونو جګړو او ناامنیو له امله خپل رول له لاسه ورکړی و، ځکه د ناامنیو او جګړو شتون له ګاونډیو هیوادونو دا فرصت اخیستی و چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د اقتصادي همکاریو د څلور لارې په حیث استفاده کړي. افغانستان نن ورځ یو نوی فصل پیل کړی دی. دا د ثبات، امنیت او خپلواکۍ فصل دی. له جګړو راوتلی افغان ملت اوس نورو هیوادونو سره اقتصادي همکاریو لپاره هڅې پیل کړي دي او غواړي له دې لارې د خپل وطن سوله، سوکالي او پرمختګ متداوم وساتي. د افغانستان اسلامي امارت د همدې هدف ته لاسته راوړلو په خاطر د خپل اقتصاد محوره او متوازن سیاست له مخې ټولو هیوادونو سره د مثبت همکارۍ او اقتصادي تعامل اعلان کړی. افغانستان چې پراخ طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیدات او مهم جغرافیایي موقعیت لري، کولی شي د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلورلارې جوړه شي. د افغانستان اسلامي امارت د پانګونې او سوداګرۍ لپاره یو مسؤل او با اعتماده فضا رامنځته کړې تر څو بهرني پانګوال او سوداګر وکولی شي په ډاډه زړه پانګونه او سوداګري وکړي. له همدې امله د افغانستان صنعت په لنډ وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی. په دا وروستیو کې قریب 2000 نوې فابریکې جوړې شوي دي. دا وخت افغان حکومت له فساد څخه پاک، له ټولو اقتصادي شریکانو سره برابرۍ ته ژمن او د شفافو اصولو پر بنسټ تعامل ته ادامه ورکړې. همدا د دې سبب شوی چې د افغانستان په وضعیت د بهرنیو پانګوالو ځانګړی باور پیدا شوی دی. زه باید یاد کړم چې چین نه یوازې زموږ ګاونډی هیواد دی بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابره کړو. غواړم د اطمینان په حیث وایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي. په پای کې یو ځل بیا د چین د حکومت او سیچوان ولایت مننه کوم چې ماته په دې نندارتون کې د شرکت بلنه راکړه. د تاسو ټولو له توجه نه مننه.